وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا دا دلیل نقلی د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام واقعا او ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاګانې د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل ټبر او دا رنګ خپل غټ بچي وړي کې بچي چې پیروي هغه په داسې ځای کې پریخي دي چې الته کې بندي کس نشته دی مونږ وایي چې زه خو ځم خو زما کور بیرته خوشی دی څنګه دی نبی علیه صلات نو ابراهیم علیه صلات وسلام ته ګورئ کور خوشی پرېږي دي څنګه پرېږي دي نه الته کې آبادي شته دی نه الته کې اوبه شته دی نه الته کې انسانان شته دی خاص خوانې اوبه دي خاص خوانې خوراک حضرت سارا رضی اللہ تعالی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ای پریخی دا او دارنگ اسماعیل علیہ السلام ای پریخی دے واقعا آغا دا ابیا ابراہیم علیہ السلام دا غزید پارا دعا کئی ابیا آغا دعای سنگ قبلی کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کلچویل ابراہیم علیہ السلام ازما ربا رب جعل هذا البلد آمنا اللہ دا کلی دی امنو گردوا هذا البلد امنا اللہ دا کلی دی امنو گردوا اللہ هذا البلد مفعول اول امنا مفعول ثانی دی اللہ پاک دا کلی دی امنو گردوا اللہ پاک غلم پیدا کوا اللہ ڈاکوان پاک ما پیدا کوا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اللہ ما بچ کی زما اولاد چی دی بوتانو عبادتو کی دی بوتانو دی عبادت نے بچ کی اللہ نو علتا کہ دا دی ابراہیم علیہ السلام ہم دعا قبول دا دی خود نبی علیہ السلام دعا ہم قبول دا علتا کہ دا گناہ خو ارسڑے لگ دیر گناہگاری خو علتا کہ چلاڑے نو دا شرک چلے نو شرک باونی وینی پا دوربین کی با شرکو نوینی خواہ نیخ با گرزی دا شانتا چا دا ٹیٹی دیو مانشی دا نبی علیہ السلام روزی مخی جو جنگل لگی دل دا سی دا کولم نشی خلا ایدا سی لاس پم نشی لگولے اوی مشرک باشی درست دا نوکاگی دا غلطا کی دا سی موحدان دی کنا دا جنت البقی مدینہ کی دے اغیتا کی سڑیزی نو دی قبرونو تا باری لکلی دی چه صرف دی قبر چکم دعا دا بلا دعا بکی نشتره دا دغی کری دی اقا دعاگانی السلام علیکم یا القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم صلفنا ونحن بلا سر وإنا انشاءاللہ بیکم لاحقون اگا دا دیون قائل ندی چه دا نور صورتون سره لار شو پا جنت المعلا کی ہوئی دا دی قائل ندی اگو دا سے پاخت دا غدی خام واحدان دی یاو پنجابیو نو اگا دی داغا روزی مخامخ ولار دی منگو عمرہ کیوں نو دا سی کئی لاس و سلام ملاو کرنے سے کئی وی سرکار نے مجھے پھر بلایا سرکار نے مجھے پھر بلایا وی سرکار سے چکن دو سرکار خرکار اگا داگو تو وی اخپل اگا دلبارون تا وی پوئی گئی کنا نو اگا دا سی لازی سرکار نے مجھے مخ کی عمرہ کری و خودی سرکار سے بیا روشتلما ما ورده که دن خبر چون سوپرا بایدل وقت کلی پوشوی کنه سرکار کئی دیده که پوشوی کنه سرکار روشته که اللہ روشته لی دست بی غیرت دی خودو قمشهره چه آغو دا علتا که چلار شی کنه نو دو تا آغا خلق دیر بدخکاری گی دا امامان ورطم بدخکاری دو امامان پسی منز نکی آغوی دو پس زمانگا منز نکی که زکا دا دیر زیاد دقا دی دو باباگان نمانی بی منزو پسیم نکی بازی ربی انہونا اضللنا کثیرا من الناس اے زمانگا ربا عبادت دی بوتانو دیر گمراہ کردی دی خلقونا فمن تبیانی چاچ زمان تابداری اکرلا فإنہو منی دے مانا دے ومن آسانی فإنکا غفور رحیم چاچ زمان فرمانی اکرلا اللہ تبخون کے مہربان دا دی ابراہیم علیہ السلام خوندور واقعہ گو رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی درع عند بیتک المحرم ابراہیم علیہ السلام
اخپل ټبر مای هاجر رضی الله تعالی عنها پریخی دا کینولا دای بوتللا التا کی کینولا بیت اللہ تعمیر نشتره وران دی بیت اللہ صرف نقشه ونه دالتا کی رسی دیوالون دا بیا وران شی دی خوش زیده سق قسم دا بندی کس التا کی نشتره وادیانی دی گیر چاپیر طول غرون دی نو کله چې دا کینولا واپس بیا راځي خپل ځای ته حضرت ساره رضی الله تعالی عنها د کوم ځای کې وه دمشق دی یا دغه فلسطین په دغه ځایونو کې وه نو بیا د هغې خواله راځي ادا یې دغلته کې پرېښودلو چې پرېښودلو نو مفسرین لیکي چې دی چې واپس راته نو د اسماعیل علیه السلام مور دی ورته وویله دی ته اندازه ولګېدله چې دی خو واپس ځي روان دی ده ورته داسې ونه ویل چې داسې کوئ او داسې کوئ او تاسو به دې ځای کې او زه تاسو نه لاړم نه نه دا یې پرېښودل او ونی چې واپس روان شولو نو دا ورپسې شوله او اواز یې ورته وکړو څه ورته وایي فقالت یا ابراهیم الی این تذهب و ابراهیم چېرته روانې چېرته ځي او بیا ورته وایي وتترکنا بهذا الوادي او ابراهیم ته موږ دلته کې پرېږدي په داسې ځای کې موږ پرېږدي لیس فی انیس ولا شی دلته کې څوک د پېژنګلو واله نشته دی خوراک له شیشې نشته دی څکلو شیشې نشته دی تا خو موږ په داسې ځای کې پرېښودلو فقالت له ذلک مرارا مفسرین لیکي چې دا خبره بارو بار مای حاجر کوي ابراهیم علیه السلام ته وجعل لا یلتفت الیها ابراهیم علیه السلام دې ته نه ګوري او دې په مخه روان دی دا ورته آوازونه کوي او ابراهیم ته موږ چاته پرېږدې دلته کې اشنا څوک هم نشته دی ناشنا څوک هم نشته دی اوبه هم نشته دی خوراک هم نشته دی ما سره وړوکی بچی دی زه زنانه یم په خوشي ځای کې دې پرېښودلو ته موږ نه ځې دا خبره ورته کوي بارو باره ابراهیم علیه السلام بیرته نه ګوري او روان دی آخر چې ابراهیم علیه السلام پناه کېده نو دی ورته یو چغه ووله فقالت الله امرک بهذا او ابراهیم تا ته الله دا خبره کړ ده چې ته دا خپله ټبر مای حاجر او دارنګې اسماعیل علیه السلام وړوکی بچی دلته کې پرېږدې دا تا ته الله ویل دي که هسې روانې ته په مخه منې قال نعم ابراهیم علیه السلام راوګرځېده خپل ټبر ته جواب ورکوي ما ته الله ویل دي الله راته ویل دي مای حاجر وی قالت اذن لا یضیعنا او ابراهیم تزا الله به موږ نه ضایع کوي چې تا ته الله ویلي نو صحیح ده که نه بیا به الله موږ نه ضایع کوي داسې ایمان و د خلکو ابراهیم علیه السلام په دغه ځای کې راوګرځېده او ابراهیم علیه السلام دا دعاګانې شروع کړې لاس یې پورته کړ دا ګوره ورته اوس دا ابراهیم علیه السلام دعا کوي اوس دا خپل ټبر او خپل بچی پرېږدي او دعا کوي اخري روان دی ربنا انی اسکنت من ذریتی او زمونږ ربا زه پرېږدم خپل بچي خپل اولاد پرېږدم اسکنت ذریتی من زاید دی زه پرېږدم خپل بچي بوادن غیر ذی زرع په داسې یو کنده کې وادن موصوف دی غیر ذی زرع د بیتک المحرم صفت دی یا بدل له هغې نه دی بواد نه دی زه پرېږدم خپل اولاد په داسې ځای کې غیر ذی زرع چې هغه نه دی خوند فصل الله دلته کې شینوالی نشته دی اوبه نشته دی باران نه کېږي یو سرې پرخې دي الله په دې سرو پرخو کې پرېږدم خو خبره دا ده د بیتک المحرم ستا کور سره پرېږدم الله چې د عزت والا کور دی څه شی نشته دی خو صرف ستا کور دی الله ستا کور ته مې راویشتي دي څه دپاره لیقیموا الصلاة الله پاکه چې مونځونه وکړي یا الله عبادت وکړي فجعل افئدة من الناس
اے الله ما خو دلته کې پرې خودل دلته خو انسانان نشته دی لیکن د انسانانو په زړه کې شوق پیدا کې د دې ځای شوق خلکو په زړه کې پیدا کې تحوی الیهما چې مایل شي مینه ساتي دي سره ورزقهم ای الله پاک دو ته رزق ورکي الله دلته کې چې څوک راځي نو الله ته ورته رزق ورکي من ثمرات میوي نو میوي خو هلته کېږي نه کوم میوې وله ورکي نو د په دنیا په ګوټ کونې کونې چې کومه ښه میوه کېږي نو هغه هلته کې موجود ده او بې موسمه میوې هلته کې موجود دي دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده لعلهم یشکرون دې دپاره چې شکر ادا کی ربنا انک تعلم او زمونږ ربه ته پوهې په هغې منې نخفي وما نولنا چې کوم موږ پټو او څرګندو الله ته په پټو په څرګندو پوهیې او پټ نشته دی په الله باندې شی فی الارض ولا فی السما نه کته او نه بره الحمدلله الذي تعریفونه د هغه ذات لره وهب لي علی الکبر چې راکړه موږ ته په بوډاپۍ کې اسماعیل علیه الصلاة والسلام اسحاق علیه السلام ان ربی لسمیع الدعا یقینا رب زما اورېدونکی د دعا دی الله پاکه دا بې موسمه میوې ما ته راکړلې اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه الصلاة والسلام دا ولې په بوډاپۍ کې ورکړي دي دا لویه واقعه ده وی څه وخت نه وروستو ابراهیم علیه الصلاة والسلام راغی خبر اخلي نو خبره خو دې نه مخکې اوږده واقعه ده چې دا چې کده پرېښودلو نو اوبه ختمې شولې اسماعیل علیه السلام وړي کې بچی دی اوبه ختمې شولې حدیث دی بخاری کې اوږد حدیث دی حضرت مای حاجر رضی الله تعالی عنها جیر چاپېره ګوري هېڅ نشته څوک شته نه اوبه نشته له پاسه صفا او مروه دي دا کوم ځای کې زمزم اوبه راختلي دي نه صفا مروه داسې ډېرکۍ دي له پاسه دومره غټ غرونه نه دي برابر ونې دي دا یو دم وختله صفا په دې غاړه ده مروه په دې غاړه ده وختلله بره نو چې صفا ته وختلله نو ګیر چاپېره څوک وکتلله نو هېڅوک نشته دی هلک تږی شوی دی لتې ټکۍ تږی شوی دی بیا لاړه مروه ته منډه وکړي مروه ته نو کافي لار ده مروه صفا منځ کې اوس چې دا منډې وایي هلته کې صفا مروه منځ کې نو هلته کې هم څوک نشته دی نو بیا راغله کته بچی ګوري چې د کې سا شته او که نشته دی سا پکې ګوري نو هغه کته لتې وایي نو اخر دا دی بیا منډې کړلې نه کته صبرېږي نه بره صبرېږي بیا منډه یې کړله صفا ته وختلله نشته دی څوک مروه ته لاړه بیا څوک نشته دی اووه چکرې ولګولې دا اووه چکرې ولګېدلې نو چې کله مروه ته ورسېدله اووم چکرو نو کته یې چې وکاته نو څه حالات څه جدا ونې معلومیږي شی ته پړقېږي ونې دا د هلک چې کله دا لتې وهل دي نو فرشته راغله په دقه ځای کې خپله پونده یې وهله او لاندې نه اوبه راوخوټ کېدلې یو دم دا راغله هغه اوبه روانې شولې کتې نه زمزم اوبه دا خواږې اوبه مزهدارې یو دم دا اوبه دغه کوي چې اوبه جمع کوي دا شان ځکه اوار ځای کې راختلي که نه جمع کوي نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله دې په مای حاجر باندې رحم وکړي که دا به یې جمع کولې نه نو دا به کونې کونې ته رسېدلې وي دا به بهېدلې وي خو دې جمع کولې نو اوس هغه اوبه دي نو بیا د هغې نه وروستو بنو جرهم دا یو قبیله ده هغو په دغه لاره باندې تېروتلل دغلته کې څه کوز ونې په یو طرف باندې نو دغلته کې څه مارغان ګرځېدل کوم مارغان چې په اوبو باندې ګرځي هغو یو کس ته وویل هلکه لاړ شئ دغلته کې دا مارغان ګرځي دا خو داسې هغه مارغان دي چې دغه اوبو واله دي هغو چې بره راغله چې ګوري زنانه ناسته را ورسره بچی دی او اوبه دي دا ښکلې مزهدارې اوبه راشه که ته یې ګورې هغو لاړل هغو ته ووایي چې بره اوبه دي او داسې زنانه ده هغو چې راخلاص شو راغلله ناشنا خبره وه که نه اوبه په دغه علاقه کې کوم ځای کې دي چې وایي کتله نو هغې ورته وویله مای هاجر هغوی موږ ستا خوښه یې مورې موږ دغه ځای پاتې کېږو هغه وایي بلکل پاتې کېږئ خو اوبو کې به ستاسو کار نه وي ځان له سکئ ځان له هر څه کوئ خو یو قبضه به زمای او اوبه ځان له چې دی نو استعمالوئ ځان له او پاتې کېږئ دلته کې هغه قبیله بیا پاتې شوه هلته کې
د اوبو په وجه باندې. او بیا د هغې نه وروستو دا اسماعیل علیه السلام غټ شوی دی. اسماعیل علیه السلام چې غټ شلو دغه قبیله کې واده وکړو. نو څه وخت وروستو ابراهیم علیه السلام راغی، پلار یې راغی. چې راغی غالبا په دغه وخت کې مای هاجر به نه وه، وفات به وه. نو چې راغی نو تپوس یې وکړو چې کور دی اسماعیل علیه السلام معلوم کو. تپوس یې وکړو کېناسته. وی اسماعیل څه شو؟ وی اسماعیل خو ښکار له تللی. تبر نه یې تپوس کوي، نګور نه تپوس کوي اسماعیل څه شو؟ هغې نه دی پېژندلی. بیا خو ښکار له تللی. وی ښه. وی ستاسو څه حالات دی؟ حالات مرات څه ښه دي؟ هغې وی هېڅ مزه نشته، بس جو دغه شانته زمونږ دغه شانته یو نیستي ده، جو دا چل دی هغه چل دی. جو سیشي هغه وی سیشي هغه وی نه جو نه پوره کېږي. او جو داسې قصې میسې وکړلې. هغه وی ښه. هغې ورته وویل چې داسې چلو کا نشتو وه که نه. چې کله چې اسماعیل راغی کور ته نو ورته وویل چې داسې یو بوډا راغلی و او تا ته یې سلام یې وي او بیا یې تا ته وي چې دا درشل دې بدل کا، درشل دې بدل کا. هغې وی ښه ښه وبویم ورته. ښه دی لاړه. ماښام اسماعیل علیه السلام راغی، ښځې نه تپوس کوي خیر خیر. هغه وی خیر دی خو نن یو بوډا راغلی و دلته کې. هغه وی څنګه بوډا و؟ هغه وی داسې داسې شکل و. هغه وی ښه. وی څه یې وي؟ وی هغه وی چې ما نه څه تپوسونه وکړل خو بیا مې ما ته ووی چې اسماعیل چې کله راغی نو ورته وویل چې درشل دې بدل کا. هغه وی ښه ښه زه پوه شوم. دا خو زما پلار و او دا درشل تی ما نه خلاصه ځه. پوه شو که نه؟ ته نافرمانه یې، تا له هر څه موجود دی او ته وایي چې سیشې دا ښځې اکثر چې دي نو دغه وي ښه نافرمانه. وی بس سیشې نشته نو نشته نشتو دي. نو هلته کې اسماعیل علیه السلام وی درشل تی او ته نافرمانه یې. اته وایي چې ما سیشې ونه خوړ او مړه شوم او د لوږې نه علاقه شوم، زه ته بدله پرېښودله، ښځه یې پرېښودله. که پلار یې ویلي و که نه. د څه وخت وروستو بیا دی لګېدلی بلې سره چې د نکاح کړ دی. دا د دغه قبیلې ښځه وه کوم بنو جرهم چې و په دو کې واده کړی و. څه وخت نه وروستو چې بیا راغی نو ده بل واده کړی و او کور یې خواق و. دی راغی اسماعیل علیه السلام نه و. نو خیر خیریت تپوس یې وکړو. نو بیا یې ورته ووایي چې حالات څنګه دي ستاسو، څنګه حالات؟ هغه وی الحمدلله د الله فضل دی، هر څه زمونږ په کور کې ډېر دي، موږ ته څه شي کمې. هغه وی ښه ښه ښه. وی ښه ده چې اسماعیل راغی نو ورته به ووایي چې خپله درشل په ځای باندې وساته، درشل دې مه بدلوه، دا درشل صحیح ده. ښه ښه ښه. هغه چې راغی تپوس یې وکړو چې خیر خیریت. هغه وی خیر دی. او یې څوک آیا او داسې یو بوډا راغلی و خو ما نه څه تپوسونه وکړلو. بیا یې تا ته سلام وي او بیا وی چې درشل دې مه بدلوه. مطلب دا دی چې دا شکرګزاره ده. اکثر په زنانو کې ناشکره خیجي وی دا شکرګزار. نو مطلب دا هغه ورته وایي چې دا خو درشل تی او تا به چېرته ښې ونې خبرې کړي، تا ورته څه ویلي وو؟ وی هسې ما نه یې تپوس وکړو چې څنګه حالت دی ستاسو؟ ما ورته وی الحمدلله د الله فضل دی او هر څه موږ سره ډېر دي. دا د ابراهیم علیه السلام ډېره اوږده واقعه ده خو موږ سره واقعګانې ذکر کوو نه نو دا خو دې سره زیات مناسبت و ځکه مې درته لږه ونې پکې وویله. او دا مای زمزم چې دی دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه. دا مای زمزم چې دی ګوره د دنیا کونې کونې ته ورسېدلې. څوک چې حج لري هر داسې یو سړی به نه وي چې هغه به دا نه څکلي که په خپله هلته یې نه وي تللی خو دلته کې چا به راوړي نو ګوډ به یې کړی خامخا. او دا اوبه چې دي الله په قدرت باندې دا مدینې والا او دا مکې والا کې دا ختمیږي نه. دو قمره پیپ لګېدلی ورته تقریبا 4 انچي 5 انچي پیپ لګېدلی او دا پیپ چې لګېدلی دی نو دا دقه شان د 24 ګنټې دا اوبه چلیږي. دا غټې غټې ټینکرې دي پته یې نه لګي چې دا کوم ځای کې دي. مخکې دا کتې نه به چې راوتلل نو هغه کوې ښکارېده. اوس دېړې چې زه عمرې له لاړم نو حج په وخت کې ښکارېده، عمرې په وخت کې هغه یې بند کړي دي خو پیپونه یې داسې پټ لګولي چې د هغې پته نه لګي. مخکې موږ چې لاړو حج په وخت کې یو کس ناست و هغه به په ګیلاس کې ورکولې. یو کیمره کې ما لیدلی یو سړي به په ګیلاس کې ورکولې. نو ما هغه نه اوس که مې ماله یو ګیلاس راکړه نو ما هغه تازه اوبه وڅښلې. ولې وروسته چې عمرې له موږ لاړو بیا پته نه لګېدله د هغه اوبو.
ربنا او زمنګ ربا انک تعلمو ته پوی په هغه باندې چې موږ پټو سرګندو او پټ نشته په الله باندې هیڅ نه کتاو نه برام الحمدلله الذي حمد هغه ذات لرا چې راک موږ د بوډا پای کې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام بشک زما رب لسمیع الدعاء اوریدونکې د دعا دی ربنا ای زم رب جعلنی مقیم الصلاة ای زمنګ ربا وګرځوه موږ لا قائم کون کې د مانځه و من ذریتی او دارنګې زما اولاد دا دعاګانې د ابراهیم علیه السلام دي ربنا تقبل دعا الله پاکا زمنګ دعا قبول کی ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین الله ما وبخې زما مور پلار د مور پلار نمراد آدم او حوا مراد دي وللمؤمنین ټول مسلمانان یوم یقوم الحساب په کوم وخت چې حساب قائم شي ولا تحسبن الله